أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن بموږ ډیسکس کوو د فزیالوجي پهلا چپټر هومیوستاسیزم. چونکه زما چې کومه پښتو ده په دې باندې ډېر کسان نه پوهیږي، نو زه به پښتو د پېښورۍ ډېره کوشش کوم چې اوریجنل پښتو وایم، او که چېرته غلطي کېږي نو معذرت. نن زموږ لومبنی چپټر دی هومیوستاسیس د فزیالوجي کورس په پښتو کې او په اردو کې هم اویلیبل دی. نو شروع کېږو د هومیوستاسیس نه. هومیوستاسیس وایي څه ته؟ هومیو مینز سیم، سټاسیس مینز سټینډینګ. تاسو ته پته ده. او نورا د homeostasis definition څه دی؟ is the maintenance of constant internal environment of the body. ایموډا چې اننا بدن کې کیم اننا environment ماحول د دیموش په باډي کې هغه مینټین یعنی برقرار یو په مقدار نارمل سوتن ته څه ویل شي؟ homeostasis ویل شي. مطلب زمون بدن چې کوم ټمپریچر دی نارمل هغه 37 ډیګري سینټیګریډ دی. اوس که دا زیات شو یا کم شو نو بیا ابنارمیلیټي راغله، فار ایگزامپل فیور کې زیاتیږي، نو دا نارمل ته راوستنې کار څوک کوي؟ دا هومیوستاسیس کوي. دې ته وایي هومیوستاسیزم. هومیوستاسیس ورډس چا ډسکور کړی دی؟ د ورډ هومیوستاسیس واز انټروډیوسډ بای د ګریټ هاروارډ پروفیسر یومو ایکتا هاروارډ پروفیسر، او د بل نوم والټر بی کینان. والټر بی کینان په 1930 کې دا هومیوستاسیس ورډ ډسکورډ انټروډیوس کړی و. internal environment in the body is the extracellular fluid in which the cell lives. زمون انټرنل زمون د ننه باډي کې زمون جسم کې اننه چې کوم ماحول دی هغې کې څه شی دی؟ ایکسټرا سیلولر فلویډ دی چې په هغې کې سیل خپله زندګي تیروي. ان وچ د سیل لایوز. دغه فلویډ چې دا اټ از د فلویډ دا ایکسټرا سیلولر ځکه ورته وایي چې دا د سیل نه بهر دی. ایکسټرا سیلولر فلویډ د سیل نه بهر دی ځکه ورته ایکسټرا سیلولر فلویډ وایي. او دا کانسټنټلی یعنی یونیفارملی مووز تھرو آؤٹ د باډي په بدن کې حرکت کوي. دا ایکسټرا سیلولر فلویډ چې کوم د سیل نه بهر دی دا کانسټنټلی حرکت کوي تھرو آؤٹ د باډي په پورا بدن کې. رول آف ویریس سسٹم آف د باډي ان ہومیوسٹاسیزم. رول آف ویریس سسٹم آف د باډي ان ہومیوسٹاسیزم. د هومیوستاسیس زمون بدن کې هومیوستاس مختلف قسم سسٹمز دی. هغه چې زمون په بدن کې د هومیوستاسیس رول ادا کوي هغه کوم دی؟ one or more system are involved in homeostatic mechanism of each function. هر یو کار یو یا د یو نه زیات سیستم چې دی هغه په ملوث دی پکې انوالو دی پکې هومیوستاتیک میکانیزم کې. some of them are given below. پاغه کې زنه چې دی هغه ما ډسکس کړی دي چونکه زمونږ چې کومه سټډي ده دا د پیپر دپاره هم ده او د کنسپټ دپاره هم ده. که چیرې یو 10 نمبرو کوېسچن راغو نو ما چې کوم چې نن لیکچر کړی دی په هومیوستاسیس باندې اکثر راځي په هومیوستاسیس باندې 5 یا د 10 نمبرو کوېسچن. که د 10 نمبرو راغو نو فل لیکچر به ولیکئ، او که چیرې د 5 نمبرو راغو نو دا درې به سیستم چې دی دا به ولیکئ. بس د دې رسې به ولیکئ نو 5 نمبر به تا ته ملویږي. او اکثر د هومیوستاسیس کوېسچن راځي پکې خامخا. The pH of the ECF یعنی extracellular fluid has to be maintained at the critical value. نارمل چې کوم pH دی د extracellular fluid هغه څه دی؟ هغه 7.4 دی. دغه ټیشو چې دی که چیرې دغه 7.4 زیات شي چې زیات شي
یا کم شي چې زیات شي نو هغې ته الکلوسز ویلی شي یعنی بیسیسیټي زیات راشي که کم شي نو اسیډوسس یعنی اسیډیټي راشي که چیرې دغه نارمل پی ایچ چې دی د ایکسټرا سیلولر فلویډ دا زیات شي یا کم شي نو بیا زمونږ چې کومه ټیشو زمونږ بدن کې چې کومه ټیشو دی نو هغه افیکټ شي هغه خپل نارمل کار نه کوي دا نارمل کار چې دا هغه نه کوي دا د ریسپیریټري سیسټم بلډ اینڈ کډنی نو دا کچېرې ډیکریز شي دغه پی ایچ نارمل پی ایچ 7.4 نه کم شي یا 7.4 نه زیات شي نو دا به څوک ریګولیټ کوي نارمل ته به بیا څوک راولي هومیوسټیټک سیسټم به څوک کوي هغه پکې ریسپیریټري سیسټم شو بلډ شو او کډنی شو دا مدد کوي ان د ریګولیشن اف پی ایچ خپل بیا نارمل ته راولي سیکنډ دی باډي ټمپریچر چې چونکې ما پهله خبره هم کړې ده باډي ټمپریچر زمونږ چې نارمل دی 37.5 ډیګري سینټیګریډ دی که چیرې دا زیات شو یا کم شو نو د سیل چې کوم میټابالیک اکټیویټي دي کوم میټابالیک چارې دي کارونه دي نو هغه چې دي هغه الټر مطلب تبدیل شي او هغه سه نه کېږي مخکې چې نارمل کېدل نو skin, respiratory system, digestive system, excretory system, skeletal muscle or our nervous system دا ملاوث وي پکې انوالو وي چې دغه ټمپریچر بیا خپل نارمل لیمټ ته راولي که چې نارمل چې زمونږ کوم ټمپریچر دی 37 دی که چیرې د دې نه زیات شي یا کم شي نو دغه سیسټم یې په ولګي او بیا یې نارمل ته راولي دغه نارملیټي دلته چې کومه راغله یا دلته د پی ایچ ولې راغله دې ته موږ هومیوسټیسس یا وایو نو دا هومیوسټیټک چا راوستو دغو سیسټم راوستو ډایجسټیو ریسپیریټري او دغو سیسټم راوستو دریم دی Autonomic nervous system regulate all the vegetative function of the body essential for homeostasis. Autonomic nervous system چې دی دا اصلا په دوو مشتمل دی یو سمپیتیټک دی او بل پیراسمپیتیټک دی سمپیتیټک کې بلډ پریشر زیاتیږي هارت ریټ زیاتیږي او پیراسمپیتیټک کې کمیږي او د پریګینګ دا به چلو په سی ان ایس کې ډسکس کو اټونامک نرو سیسټم چې دی دا ریګولیټ کوي بیلنس کوي څومره ویجیټیټیو فنکشن دی د باډي چې هغه ضروری دی د هومیوسټیسس دپاره دلته نارملیټي څوک رابیایي مطلب ریګولیشن څوک کوي مطلب هومیوسټیسس څوک کوي هغه اټونامک نرو سیسټم دغه کار کوي او نور هم سیسټم شته مینی ادر سیسټم سری دلته کې انوالو دي او چونکې مونږ د کنسپټ او کوېسچن اگزام د پاره سټډي کوو نو هغه دا پکار دي چې صرف تاسو درې ولیکئ که چېرې د 5 نمبرو کوېسچن راغو نو تاسو به صرف دغې ځای پرې ولیکئ که چېرته د 10 نمبرو کوېسچن راغو نو دا به هم اخیری لاست پورې ولیکئ اوس مونږ ډسکس کوو هومیوسټیټک امبیلنس څه ته وایي لکه څنګه چې د نامې نه ظاهره دي امبیلنس مطلب بیلنس نه وي failure of body to maintain homeostasis باډي چې دو زمونږ بدن چې دی هغه ناکامه شي چې هومیوسټیسس مینټین وساتي نارمل چې کوم لیول دی یا د پی ایچ دی یا د ټمپریچر دی یا نور چې کوم کارونه دي هغه بیلنس وساتي ریګولیټ وساتي نو ناکامه شي زمونږ بدن هغه کار نه کوي نو دې ته ویلی شي هومیوسټیټک امبیلنس چې کله هومیوسټیټک امبیلنس راشي نو دا سټارټینګ پوینټ ته د ډیس آرډر او د ډیزیز په بدن کې مطلب چې هومیوسټیټک امبیلنس راغو د دې څه مقصد شو د دې دا مقصد شو چې زمونږ بدن کې څه ډیس آرډر یا څه ډیزیز چې دا هغه شوري شوله او څه ډیزیز چې دی مونږ ته کاس شوله هومیوسټیټک امبیلنس کاس کوي څوک هغه سم فیکټر دي څه وجوهات دي څه داسې فیکټر دي چې هغه هومیوسټیټک امبیلنس کاس کوي په هغې کې ړومبنی چې کوم دی هغه سټرس دی ډپریشن دی دباو دی ټینشن دی الټرډ ایټینګ هیبټ ستا چې کوم د خوراک عادت دی هغه چینج شوی دی مطلب تا ماښام روټۍ خوړله کله یې اوس په 3 بجې خورې کله یې په 2 بجې خورې سلیپلیسنس خوب دی کم دی اوور ایکسرسایز چې دی ډېر زیات کوئ د حد نه زیات کوئ د ضرورت نه زیات کوئ ډیهایډریشن مطلب ریموول اف واټر تا نه ډېر زیات کیږي نو ریموول اف واټر اکثر په ډای ایریا کې کیږي نو ډای ایریا چې درته ولګېده هومیوسټیټک امبیلنس راغو
starting point of disease چې دا هغه پروش ولا نو بیا پکې څه دي component of homeostatic system homeostatic چې کوم سیستم دی چې دغه نرملی تربیایي مطلب ابنارمل نه نارمل جوړیږي نو هغه کوم components دي homeostatic system in the body act through self-regulating devices which operates in cyclic manner homeostatic system چې زموږ کوم بدن کې دی هغه self regulating devices دی یو آله ده چې هغه یو خاص سایکل کې یو سپیسیفیک سایکل کې کار کوي دغه سایکل چې کوم دی انکلوډ دا مشتمل له په 4 کمپوننت وړومبنای چې کوم دی هغه سنسر یا ډیټیکټر دی مطلب دا زمونږ سنسر دی سنسر خو به تاسو پیژنئ کنه چې ډیټیکټر مطلب څه ورته وایي سټیمولای چې ډیټیکټ کوي څه چینجز چې دي هغه ډیټیکټ کوي which recognize شناخت کول هغه ډیویشن فار ایگزامپل زمونږ بدن ته تبه ولګېده فیور ولګېدو نو هغه زمونږ سنسر چې کوم سنسر ریسپټر چې کوم دی هغه څه وکړ ریکګنایز هغه دا ډیټیکټر چې زمونږ په بدن کې تبه دا ډیویشن دا څه چینجز راغلی دي سیکنډ چې کوم کمپوننت ته هغه دغه کوم میسج چې دی د ډیویشن والا هغه ټرانسمیټ کی ट्रांसफार्मी की ओए रसई पासी की कंट्रोल सेंटर था सेकंड कंपोनेंट द मैसेज चिकुम दे द डेविएशन वाला द पास की कंट्रोल सेंटर था थर्ड पके ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर टू द इफेक्टर फॉर करेक्टिंग डेविएशन थर्ड चिकुम पके दे आगा द इंफॉर्मेशन चिकिम दी कंट्रोल सेंटर वर्ता कमांड विरकी हुक्म विरकी आगा पास की इफेक्टर था आगा इफेक्टर چې په ولګي بیا کریکټینګ ډیویشن کوم چینجز زمونږ بدن کې راغلی وي هغه بیا کریکټ کی روغي کی دا کوم ट्रांसमिशन چې کیږي دا می بی ان الیکټریکل پروسس حقیقي دا امپلس په فارم کې امپلس مونږ په ډیټیل پسینس کې ډیسکس کوو نو تاسو په دغه چارت باندې فوکس وکړئ نو تاسو به په ټول ټاپک باندې پوه شئ فار ایگزامپل دا زمونږ بدن دی نارمل دی زمونږ باډي نارمل لا ډیویشن پکې راغو مطلب څه چینجز پکې راغو فار ایگزامپل فیور راغو زمونږ ته تبه ولګېده نو سنسر چې کوم دی هغې ډیټیکټ یې کوم چې زمونږ په بدن کې څه چینجز راغل او هغه انفارمیشن چې دی هغه پاس کړ چې زمونږ په بدن کې ډیویشن یعنی چینجز راغلی دی یعنی فیور راغلی دی कंट्रोल सेंटर था कंट्रोल सेंटर बया हुक्म वको कमांड वर्को इफेक्टर था इफेक्टर चकार वको करेक्शन वको मतलब नॉर्मल ता बया रावस्तो दगा चार्ट याद कई नो तासु तब याद शी उम्मीद लरम च तासो पटोले वीडियो मुकम्मल पोय वय प टॉपिक ब पोय वय इंशाल्लाह सबब सेकंड चिकुमा वीडियो दा आगा अपलोड कीजिए अल्लाह हाफिज़।